درې کارونه کوه دا ټول خلق به دې خپوله راشي خپوله ټول خلق به دې تابع شي خدا درې کاره شروع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سل من قطعک ته رشته پاله د هغه چا سره چې هغه در سره رشته کټ کوي هغه به رشته کټ کوي او ته ورسره رشته پاله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ته داسې کوه هغه به یې کټ کوي سل من قطعک تو ورسره رشته برقراره وه چې کله هغه رشته کټ کوي هغه به غږ نه کوي او ته غږ کوه هغه به تعلق نه ساتي او ته تعلق ساته اب سلام نه ورچي او ته سلام ورچه واعفو عن نو په ظاهره خو مونږ وایو چې زه دې سړي ته کمزوری کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي خو په حقیقت کې دی تا ته کمزوری کېږي تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس دسی وی زه دسی کوم او هغه ما سره دسی کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی کدا دسی دا ته چې وای نو دا ته پاغه ته خوري چانګي خوري یعنی دی به ذلیل کیږي او تعالی برازي په ظاهر خو مونږ وایو زه عجز ذلیل شوم او دی اوچت شو خدای به ذلیل کیږي واعف عمن ظلمک او عفو کوا هغه چاته چې څوک تر باندې ظلم وکړي معافي که نو ته به وایي چې زه معاف کم نو هغه خو ښه زړور شو ښه عزت اوچت شو زه ډېر کمزوری ښکاره شوم نه په دې به الله ستا عزت سیوا کړي او هغه به دې خپو کې راګزاروي واحسن الی من اساء الیک او احسان کوا نیکی کوا د هغه چا سره چې څوک تر سره بد کوي چې بل سړی بد کوي نو ته ښه کوه ته به یې ووینې انشاءالله دا بد واله به تا سره بیا ښه کوي دا ناپوه دی نو دی به بد کوي او ته ورسره ښه کوه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا کول الله یې ډېر لوی لوی سرداران لوی لوی خلق رب العالمین خپوله راوستو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ فرمایي الله ان الذین تدعون من دون الله بېشکه هغه کسان چې تاسو یې بلئ خپلو حاجتونو دپاره من دون الله سوا د الله نه عباد امثالکم دا خو بندیان دي ستاسو په شان محتاجه فدعوهم نو پس رابله پس رو بلی دی لرا فلیستجیبو لکم نو دی ستاسو سا حاجت پورک ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی الہم ارجل یمشون بها آیا دوی لرخ پیشتا دی یمشون بها چی دیت لکی پاغی سرا ام لهم ایدی یبتشون بها آیا دی لرشت دی لاسونه چې دی رانیول کوي پاغې سره ام لهم اعین یبصرون بها آیا دی لره سترګې شته دی چې دی لیدل کوي پاغې سره ام لهم آذان یسمعون بها آیا دی لره غوږونه شته دی چې دی اورېدل کوي پاغې سره قل ته ورته وایه ادعو رو بلی شرکاءکم شریکان خپل ثم کیدونی بیا زما خلاف تدبیر جوړ کئ فلا تنظرون ما ته مهلت مرا کوي ان ولی الله الذی بیشکا زما مددگار الله دې هغه ذات ته نزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو یتولی الصالحین او هغه مدد کوي د نیکانو والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو یې رابلئ من دونه پخپلو حاجتونو کی سیوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم ناغي طاقت نه لري د مدد کولو ستاسو ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مدد کولی شي وان تدعوهم که تاسو رابلی دي الی الهدی سمې لارې ته نو لا یسمعون دي نه اوري وتراهم تبوین دی لرا ینظرون الیکا
چې ګوري تا ته وهم لا یبصرون او حال دا دی چې دی هیڅ نه ویني نو خذ العفو معافي ورته کوه وامر حکم کوه بالمعروف د نیکۍ واعرض او مخ اړوه عن الجاهلین د